مونږ ته خلک وایي که نه یاره جي دوا که حاجت دی، بس د پیغمبر مبارک وظیفه باندې ولې عمل نه کوې؟ سوره یاسین سحر لوله او چې ستا یو حاجت نه څومره حاجتونه خدای به ټول پوره کوي. او حضور پاک فرمایي چې چا یو ځل سوره یاسین ولسته د قرآن شریف د 10 ختمو ثواب به په خدای پاک ورکړي. یو سړی وي زه حاجتمند یم او فقیر یم او غریب یم، څه وظیفه نشته ما ته وښیه. رسول الله مبارک وی ولې نشته؟ زه درته ښیم که نه. چې څوک ماښام ماسخوتن سوره واقعه ولولي دنه به خدای فقر فاقه نه راولي، دی به خدای غریب کوي نه، مالدار به. دا سم دم مې درته وښو، خو چې عمل پې وکړې پیسې خو ستاسو خوښې دي که نو د پیسو دم شو ده، فقر فاقه به نه راځي. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه حضرت عثمان رضی الله عنه ورته راغی، وی پیسې در کوم، وی زما پیسو ته حاجت نشته، زه سبا دي که بېګاله مرم بیمار یم، په پیسو څه کوم؟ وی لوڼه دي هغې ته به یې پرېږدې، هغې له ورکه. وی ما د خپل محبوب نه یو ټکی اورېدلی دی، یو دم امې لوڼو ته ښولی دی. او ادم څه دی؟ وی حضور پاک فرمایلی چې څوک ماښام یا ماسخوتن صورت واقعه وی په دې به فقر فاقه لوږه نه راځي، قات به پرې نه راځي. نو زما لوڼو ته د ادم خولی دی هغه دی وی نه به راځي، او که نه وی خپل کار دی کوي. دا څونه ښکلی دم شو. تبارک الذي چې څوک وی قبر کې به عذاب پې نه راځي، هم د حضور پاک وینا ده. آیت الکرسی چې څوک د هر مانځه نه پس وی رسول الله مبارک فرمایي چې ساتې وخې جنیغ به جنت ته ځي. یو سړی په پوړی د پاسه او په درم پایا د هغې نه را پرېوت، چې ځمکې له ورسې سر یې ولګېد مړ شو. چا په خوب کې ولیده، وی الله د سره څو کړل؟ وی نور نیم پېښو چې اندرم پایې نه را خطا کېدم نو اندرم پایه مې لیده، او چې څنګه د اندرم پایې نه راورسېدم نو جنت کې پروت وم. بل ټکې نو بر اندرم پایه ولاندې جنت و. بیبی ناجوړه ده، بابا ناجوړه دی، دا څه دم شته چې خدای پاک یې پې جوړ کړي. حضور پاک فرمایي سورت فاتحه پې وایه، الحمد شریف، خدای به شفا کړي. سورت الشفا نوم هم دی. جوړونکی څوک دی؟ شوق سره ووایه. دا دم خو یو سبب دی. جوړونکی ډاکټر نه دی، څوک دی؟ ډاکټر خو یو سبب دی. جوړونکی دارو نه دی، جوړونکی څوک دی؟ که تا دا ووایې چې ډاکټر جوړ کړم، دارو جوړ کړم، دم جوړ کړم، نو بروسه دې په ډاکټر او په دارو او په دم وکړه، په خدای دې ونه کړه، دا ډېر لوی جرم شو. او که دا دې ووایې چې د دې دارو د وجې نه او د ډاکټر د وجې نه او د دم د وجې نه الله جوړ کړمه، نو بیا دې توکل او بروسه په چا وکړه؟ په الله. دا ټول اسباب دي. الله به دې بچ کوي. دا ټوپک تماچه خو یو سبب دی. الله به ژوند درکوي. دا ډوډۍ اوبه خو یو سبب دی. که وایې چې دې سبب دا کار وکړو، دا مؤثر حقیقي دی، نو بیا خبره خطرناکه شوه. او که وایې چې نه دا سبب به استعمالوم، خو سبب کار نشي کولی، په دې سبب به نتیجه څوک مرتب کوي؟ الله. دا په الله توکل شو. حضور پاک دمونه نه دی اچولی، ته د هغه نه ښه پوهېږې. حضرت حسن او حسین دواړه بچي نوسي یې راوستل، وی بچی چې دم هم کم، بسم الله ارقیک، دم پې اچوي، څه وایي؟ اعوذ بکلمات الله التامه من شر ما خلق وشر عین لامه وهامه. دې پې چوف کړئ. او بچی په دې به ابراهیم علیه السلام خپل زامن اسحاق علیه السلام او اسماعیل علیه السلام دمول. پته ولګېده چې حضور پاک هم دم اچولی دی او ابراهیم علیه السلام هم. نو پای کې توکل نو. صحابي چې به ناجوړه شو، رسول الله مبارک به داسې لاړې راواغېشتې خپلې خولې مبارکې نه، او په ځمکه به یې راخ کې، او د مریض په تندي به یې داسې کش ورکړه. څه به یې وې؟ بسم الله تربة ارضنا بریقة بعضنا لیشفی سقیمنا باذن ربنا. خاورې د مدینې لاړې زما
د مریض په تندي راکاږم شفا به څوک ورکوي جبریل علیہ السلام راغی حضور پاک ته وی دا موم دی بخاری کې غټ کتاب دی کتاب الطب والرقا بسم الله ارقیک من کل داء یوزیک الله یشفیک د خدای په نوم دی دا موم د هر مرض نه دا موم خو شفا به څوک درکوي الله عقیده بری دی رونو چې څوک ناجوړه شي نو هغې دپاره به یو څو کاره کوي یو به دم اچوي دا دم د خولې څه بړاس نه دی دا یو شکل دی خو موږ ته ښکاري نه د قیامت پر ورځ به دا موږ ته ښکاري نو چې تا دم چوف نارې کړې نو دا چې کم شکل د خولې نه ستوت خو تا ته نه ښکاري دا د مساماتو کې دا خوله چې پرې وځي په دې کې وردن نشي د دې مساماتو په ذریعه نو وینې سره ګډ شي نو د مرض ځای ته خدای پاک ورسوي حضور پاک کړي دمونه جبریل علیه السلام کړي صحابو کړي دي دا ثابته شوه خبره یو به دم کوي یقین به دی چې جوړونکی الله دی دویم به څه کوي صدقه به کوي الصدقة ترد البلاء صدقې سره مصیبت خدای ختمی بعضې وخت کې الله خفه شوي سړی یې ناجوړه کړي الصدقة تطفئ غضب الرب کما یطفئ الماء النار صدقه د خدای غصه داسې ختمی لکه اوبه چې اور ختمی دویم به صدقه کوي دریم به څه کوي دریم که کور کې بیماری ډېرې د قرآن شریف ختم کوي پخوا به دا خلک د مشرانو علما راوغوښتل طالبان به یې راوغوښتل او په کور کې به یې د برکت دپاره ختم وکړه اوس د خلکو نه هغه برکتونه ختم شوي دي کور کې ختم کوي او څلورم به علاج کوي علاج هم سنت دی حضور پاک مبارک په خپله هغه زمانه کې چې کوم علاج و نو هغې کړي دي او صحابو ته هم ویلي دي لکه کلونجي خولې ده وی کلونجی کې به د مرګ نه او د بوډاپې نه چې مرګ پې نه ختمېږي او بوډاوالي پې نه ختمېږي سړی ځوانېږي نه د هر مرض علاج دی کلونجي ښه شی زمونږ خلک یې پخوا کیمانو به مستقل په هرو دارو کې کلونجي استعمالوله اوس یې څوک نه استعمالوي کالا دانه ورته وایي کلونجي ورته تاسو وایي عرب ورته حبة السودا وایي شونیزم ورته وایي داسې نور هم څیزونه شته چې هغه د بیمارو دپاره علاج نو څلور کاره به کوې ښه څه دي څه مې وویل ته یو دم دویم څه صدقه دریم څه د قرآن شریف ختم او څلورم به څه کوې علاج به کوې خو دا ټول به تاسو سبب